دعا نه مخکې دا یو کار وکړئ، نو څه دعا چې د الله پاک نه غواړئ بالکل بې قبلئ. سوال نه پیدا کېږي چې الله پاک ستاسو د دعا دا قبول نه کړي او د تاسو پسې راواپس کړي. بس د دعا نه مخکې وروسته دغه یو عمل وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې دعاګانې دا به قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولې مسلې ختم کړي او څونه پریشاني دي، څونه مشکلات دي، دا ټول د الله پاک په خپل قدرت سره دا ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو د چا محتاج کوي نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو د خپل هدایت دا محتاج کړي او د خپل بندګۍ دې ما او ته محتاج کړي. نن چې کومه وظیفه را، کومه طریقه را، کوم ترتیب دی، دا ډېر زیات ناشنا دی او ډېر زیات عجیبه دی چې یو بنده دا واوري هغه ته پته ولګي چې څومره ناشنا دی، څومره قیمتي دی. زموږ او ستاسو دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ زموږ او ستاسو دعاګانې ځکه نه قبلېږي چې موږ د خپلې دعا نه خبر نه یو او اټومیټیکلی دعا وکړو او پاسو ایسته. چې کله موږ پاسو موږ ته پته هم نه چې موږ کومه دعا وکړله، موږ څه د الله پاک نه غوښتل، څه مو نه غوښتل، هېڅ څه به حساب کتاب موږ نه پوهېږو. بس هغه اټومیټیکلی کار دی، بس لاس بره کړو، بس الله پاک نه څه غواړو، کله ښي طرف ته ګورو، کله ګس طرف ته ګورو. زموږ او ستاسو په دعا کې توجه نشته، الله پاک زموږ او ستاسو دعاګانې نه قبلوي. فرمایي چې د غافلې سړي دعا د الله پاک نه قبلوي. چې څومره دعا په ذهن سره وشي، څومره په توجه سره وشي، نو ډېر زیاته د قبلېدو چانسز دا پکې وي. خو لیکن د هغې نه مخکې زه یو خبر دا کوم چې زموږ او ستاسو دعاګانې به کله قبلېږي. تاسو به کله کله چا نه اورېدلي چې کله هم تاسو له څوک څه وظیفه درکوي، نو تاسو ته څه خبره کوي چې مخکې وروسته له دې نه درود شریف د خامخا وایي. نو اوس راځو درود شریف ته. درود شریف یو داسې عبادت دی، یو داسې ذکر دی چې کوم سړی درود شریف وایي نو که دی نم غواړي د الله پاک نه څه، الله پاک بیا هم د انسان ته په وافر مقدار کې او ښه په اعلی پیمانه باندې ورکړه کوي. فرمایي چې درود شریف چې کوم بنده وایي نو درود شریف دا قبلېږي. لکه موږ او تاسو یو ناشنا کار وکړو چې بیا موږ درود شریف وایو او بیا د هغې نه بعد دعا وکړو او بیا درود شریف وایو. نو چې زموږ او ستاسو دعا نه مخکې هم درود شریف شو او وروسته هم درود شریف شو، نو درود شریف مخکې هم قبلېږي، کوم چې وروسته تا وي دا هم قبلېږي. چې منځ کې ستا کومه دعا ده که نه، دا دعا به الله پاک دا لازمي قبلېږي. دې داسې مثال دی چې یو سړي ته 3 تحفې ورکړي او هغه د 2 تحفې والي یو تاله واپس درکړي، نو بالکل هغه تاله د یوه تحفه واپس کوي نه، یا به ټولې اخلي یا به ټولې نه اخلي. نو دلته چې الله پاک ته ما ته درود شریف وایو نو الله پاک به ټول به اخلي، ځکه چې درود شریف الله پاک قبلوي کوي نه. چې درود شریف الله پاک اخلي نو زما او ستا دعاو سره لازمي د الله پاک اخلي او قبلوي به. کم سړی د الله پاک نه دعاګانې غواړي بالکل ښه خبره ده، خو بغیر درود شریف یې غواړي، د هغې اګزامپل به داسې شي، مثال به داسې شي چې ته روډ په غاړه باندې ولاړ او یو فقیر سړی راغلی او تا ته یې مالې پیسې راکړې، یا ته به له پیسې ورکړې، له 70 روپۍ به ورکړې، ولا خو ستا به زړه نه وي، بس ور به کړې ولاړ به شي هغې ستا. په دې کې بل سړی راغلی او ته د سړک په غاړه باندې ولاړې او دی تا ته ودرېدو او تا ته دعاګانې کوي. الله پاک دې ستاسو جوړه سلامت ساتي، الله پاک دې مالداره کړي، الله پاک دې ستا دا موټر همیشه لپاره ساتي، الله پاک دې ستاسو دا مالداري دا نور هم سیوا کړي. تا ته که دا سړی دعاګانې کوي نو ته به دې سړي له ډېرې زیاتې پیسې ورکړې، ځکه چې دی تا ته دعاګانې کوي. لومبی چې کوم سړی نو هغه ته پیسې ورکړې خو له 70 روپۍ دې ورکړل چې په هغې ډېر راضي نه وي، او دله چې تا کله پیسې ورکړې نو په دې باندې
باندې ته ډېر زیات خوشاله وي راځي او د زړه نه دې ورکړي او دا خبره مو ته کوي چې بیا که ستا پیسو میاشتو ضرورت وي نو ما ته وایه. نو درود شریف چې کوم سړی وایي الله پاک به د انسان دعاګانې قبلوي. نو که موږ ما ورته سوچ وکړو موږ صرف دعا کوو الله پاک به قبول کړي. حکومت ته درود شریف وایو الله پاک څه وایي؟ الله پاک وایي چې ته زما محبوب دپاره بخښنه غواړې او د هغه لپاره دعاګانې کوې. نو زه به د هغه په برکت باندې ستا ټولې مسلې حل کړم. موږ وایو که نه چې اللهم صل علی محمد یا الله پاک رحمت علیه په نبي علیه السلام باندې څومره ښکلې دعا ده. وعلى آل محمد او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آل باندې رحمت علیه کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. څنګه چې تا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په آل باندې او په ابراهیم علیه الصلاة والسلام رحمت لېږلی دی. نو الله پاک ګوري چې یاره دا سړی زما محبوب ته دعاګانې کوي او زما پیغمبر دا په دعا کې یادوي. نو د هغه د برکته د هغه په وجه د هغه په وسیله به الله پاک ستا ټول ګناهونه ختم کړي، ستا به ټولې مسلې ختمې کړي، ستا به ټولې دعاګانې قبولې کړي. هغه دعاګانې ته غواړې نه هغه به الله پاک د دې درود شریف په ذریعه باندې دا پوره کړي. نو د جمعې شپه ده ټول پیغمبر علیه صلات والسلام باندې درود ووایي او دا پیغام مخکې شیر کړه چې هلک په نبي کریم علیه صلات والسلام باندې درود شریف ده ووایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.